الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صدقت يا رب العالمين. دینا سورة القلم شروع شو او دا د مکی دور بالکل په غړومبانو سورتونو کې علما لیکي چې لومبانه څنګه د اقرا بسم ربک الذی خلق دا غي 15 آیاتونه دا را نازل شو ورسره متصل سورته فاتحه را نازل شو یعنی جوخته نو یای خو یو ځای واخله او یا چې دی غیله دویم نمبر ورکا بیا دغه پسې د سورته مزمل آیاتونه را نازل شو او پس د سورته مزمل نه بیا چې د سورته القلم د دې آیاتونه او سورته القلم دا را نازل شو بالکل ابتدایي دور والا سورت مخکې سورت کې چې دی هغه کې ذکر وشو د الله رب العزت د وحدانیت او پاغه باندې دلایل مخکې صورت کې ذکر وشو د الله رب العزت د وحدانیت او پاغه باندې دلایل او په دې صورت کې چې قرآن ویلې کوشش کوي قرآن پاک ته کینه او دې صورت کې ذکر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او چې باغی باندې کم اعتراضات راځي داغي جوابات زیات تر هغه کې د د رسالت ذکر هلګ او دې کې زیات تر چې پر رسالت باندې کم اعتراضات راځي نو داغي جوابات دي. بیا دا بالکل ابتدایي صورت دی یعنی بعضی مفسرین لیکلي چې په دوی مرز باندې اسمه بعضو دا لیکلي چې ډیر وه پوری وਹੀ بنده وا او بیا وروسته آیات را نازل شو او بعضو لیکلي چې په دویمه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکله جبرئیل امین راغلیو هغه ورته د چرندام طریقه مو ښودله او دغه مونځ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کوو نو په دویمه ورځ یعنی په ابتدایي دور کې بالکل او په دویمه ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سیدنا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها او سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ او دک شان چې دی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دا چې دا ورپسې شاته ولاړو او دی ورپسې مونږ کو یعنی ابتدایي دور دی دا ټول الله رب العزت په دې سر کې بالکل وای نون د حروف مقطعات نه دي او مقطعات هغه حروف دي چې دا غي معنی اصلي معنی د الله رب العزت ته معلومه ده نور بیا د نون ډېر معنی راځي علماء د مختلفو معنو د لپاره استعمالي عربو کې استعمال شوی ده یو د دې معنی دوات هم راځي د نون معنی دوات هم راځي او نون چې دی دا نورو سیزونو د لپاره یعنی د دې تشبیه د اوخ کو سره مرکړی شوی ده او بیا دا مشهوره خبره چې کومه د راجحه چې الله رب العزت د دې په معنی خپويږي بس او بیا دا قلم الله فرمای نون والقلم وما یسطرون نون نو یا قسم دی فنون باندې نون د دې الله پويږي په معنی د دې حروف باندې اول قلم قسم دی وی په قلم باندې و ما یسطرون هغه څه چې دا قلم لیکي نو یسطرون سین تو را چې دا مستور نه واخلي نو پیمانه ته وی په عربی کې مستوراتون او چې دا سطر نه واخلي سطر کیرخي ته ویل شي او سین تیر ریچ والي نو بیا سطر چې پردې ته ویل شي نو الله فرمای نون والقلم یا والقلم او گواه دی دا قلم و ما یسطرون هغه څه چې دا قلم لیکي نو قلم نه کم قلم مراد دی شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله چې داغه کم د تفسیر یعنی اخیری سپاره ملاویږي او سو سر کې نو هغه د قلم ډیر اقسام لیکلي او ټول ته مراد کې دي
خو ډېره راجحه خبره داره چې د دې نه هغه قلم مراد دی کوم قلم بیا دې دا بل تفسیر سره ټول مرادات دي غړومبنه دې هغه قلم مراد دی کم قلم چې د مکان او یعنی چې هغه د انسانانو دا ټول حساب کتاب د کائنات او هر څه لیکلي تقدیر لیکلي دی هغه قلم ته مراد دی او هغه د ټول نزيات عزت دار قلم دی نون والقلم وما يسطرون او عام کلم هم تی مراد کیږي چې علامه چې الله رب العزت علم ورک انسان ته پس سره دا قلم تی یو اعلی د علم دا قلم نو طاقت هم د دې پاور هم د مضبوط هر ریاست په دوو سیزونو باندې چلیږي دا غي د بارا قلم ضروری دی او د اغي د حفاظت تبارا بیا چې دی اسلحه ضروری ده او خود اسلحه نه طاقت د کلم دا بیا زیات نو لومبنه مراد ته هغه کلم دی او بیا د هغې نه وروسته د مفسرینو د 100 بلسو دا ټول قلمونه تراتلی شي نون الله فوه دی پمانه د دې حروف باندې والقلم او گواه دی دا قلم و ما یسترون هغه څه چې دا قلم لیکي مانتا نو دا قلم چې څه لیکي نو د دې وجه وخت تر وخت جدت په زمانه کې راځي خلق یعنی د هر چا اول زمون لیکل لا وخلته شي ګډه وډه سړی بیا په خپل لیکل دوباره په بل نه پوهیږي چې خدای سمې لیکلي دک شان د هر کس لیکل خرابېږي جدت طرف ته خلق دی په یو سبل سره لیکل لازم خو خبره ده چې لیک مکمل پر خودنه دی پکا جدت ته بنورم لړ شي دغه د وړو لاسو ته اسیم دغه شي ځان راغلی یو سبل سره بیا به چې مکمل لیک چې کم سیز او کم نعمت خلق پریک دی هغه ته په کوچت کې بیا نو دا کم طاقت یا کم لیک وغیرہ چې پاتري بیا به دغه څوک نشي کولای نو د دې وجه پر خودنه دی پکا نون الله په دې پمانه د دې حروف باندې والقلم او قسم دی په قلم باندې و ما یسترون او هغه چې دا قلم لیکي مانتا نیتو و محبوبا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بنعمت ربک بنعمت رب کل بمجنون لیوانی سشي لیوانی د خپل پاک بنعمت باندې لیوانی نه نو د دینه مراد د دې د منځ کې بګي جمله معترضه را ده اصل کې دی ما انت بمجنون ته نه لیوانی بنعمت ربک به بیان القرآن د قرآن په بیانولو باندې ته لیوانی نه تایید کم لري د صورت اخر بالکل راواړه د صورت په اخر کې الله رب العزت فرمای و یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون کله چې دا ظالمان قرآن اوري نو سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی ته لیوانی سړی او بل لیوانی ورته ځکه وی امام شاه ولی الله رحمه الله لیکلی دی دغه صوفي عبدالحمید سوادی صاحب لیکي چې امام شاه صاحب لیکلی دی په حجت الله البالغه کې چې کاکا کیسه داسې ده چې د عربو په معاشره کې پس کې د عربو په معاشره کې دا چرندام یا د مونږ دا مشهور وا چون کې هغه ابراهیمی دین را روان وغیرہ نو خبره مشهور وا ده خو لیکن 400 کال شویو چې د اغینه د سره د مذهب هغه بنیادی خبره یعنی توحید ته پاتې شو او په ټول مکه معظمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتک نه بس مخ کې صرف د شمار اکدوکا یو څو کسان ملاویږي چې د توحید درس ورکو بن نوفل وغیرہ یو نوفل بارک راځي د حضرت زید صاحب والد وغیرہ د سعید صاحب والد رضی الله تعالی عنہ دغه یو دو درې کسه بارک راځي چې د توحید په عقیده باندې په دغه موخه دغه نږدې د ورکې یادو ماغه روستو د نیکانو دوا نه یادو خو د 400 کال کې وخت په وخت خو لیکن د مذهب د 400 کال نه بت پرستی را روانه نو په دغه وخت باندې دغه شوزان خلکو کې د خبره شهرت ته رسیدلې و چې داسې چرندام یا چې دینو خلک مونږ کې عبادت کې وغیرہ خو لیکن خلکو په ظاهر خو لیدل نه
نو پیجندې نه یا د ورقه بن نوفل یا وغیرہ دی بناسو کعبه مبارک سره خلکو ته دا څه چې کوي دا غلط دی ولکه نو دغه علما لیکي چې د دې وجې چې د څنګه ولیدل چې بهي دا خو علي صاحب ولاړ دی کشرانو کې زید صاحب ولاړ دی پلانکي ولاړ دی دا ولاړ دی نو څه وکړه دې ته دا شی داسې ناشنا ښکارېده وایي ته خو لیوني ته څه شی یا ته خو لیوني دا خو لیوني دا نه څه کوي ټیټ پاس کېږي ښکته کېږي بره کېږي وما انت بنعمت ربک نیتو بنعمت در رب بیانولو د قرآن در رب بمجنون لیونی الگا پکو قیامت کې با یو سیزم رسول الله صلی الله علیه وسلم بدای شي شکایت نه کوي چې زما د امت دا نه کړی دا او شکایت به د څه کوي الله رب العزت قرآن کې فرمایي ځان وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا شکایت به صرف د قرآن کوي چې و خدای زما د قوم قرآن پرېښو نو اوس بس تاسو حساب لرئ چې موږ څونه وخت ورکوو یا څونه وایو یا څونه پې ځان پوهیو نو صرف د قرآن شکایت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما د قوم قرآن ته شا کړه زما د امت وَإِنَّ لَكَ او یقینا ستا دپاره لأجرا اجر دی غیر ممنون نه ختمیدونکي سره پر څه شی دی اجر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي نه ختمیدونکي نه ختمیدون نو څونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی بار بار ویل شي مختلف په سونو په لګونو کتابونه لیکل شي دا نقل کیږي دکه شان چې دی د هغې ویناګانې په مختلفو د هغې تعبیرات کیږي دکه شان چې دی د هغې تشریحګانې کیږي نو اجر خو نه ختمي دکه شان چې دی ایمان کم کس کلمه وایي لومبنی چې دی هغه دی نه سلسله شو وَإِنَّكَ او یقینا و پیغمبرتو لعلى خلق فاوچت خوی عظیم پلوی باندې ته په اوچت اخلاق سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بعثت لاتمم مکارم الاخلاق وی زرا لګل شیم د دې د بارا چې صحیح خوونه ټول چې دی اعلی درجه ته ورسوم څه ته ورسوم اعلی درجه ته ورسوم د کمال اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اجود الناس وصحابه وی د ټول نه زیات سخی په من کې سوکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات بهادر په من کې سوکو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټولو نه زیات ښکلی په من کې سوکو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټولو نه زیات په من کې چې د ښه اخلاق والا او نرمۍ او ښه سلوک والا دا سوکو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ذاتی بدلی چرته نه دا غشته د دین دپاره ګزارم د نیزې کړی دی او د هغې دپاره تورم چلولې ده خو ذاتي بدلی د چانه نه دا غشتې ښه نو د دې وجې یو صحابي فرمایي وی کله به چې جنګ ښه سخت شو یعنی چې ښه سخت به شي خلکو به تیښتې دغه ته جوړېده او په هغه د وخت کې به مونږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ټولو نه مخکې په میدان کې جنګېده د ټولو نه زیات شجاع څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم او اعلی اخلاق یو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د سیدنا مور بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما دا غی روایت دی هغې نه تپوس شوی دی چې کور کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه نو یو ته وی کان خلقه القرآن کور کې اخلاق څنګه قرآن پاک بس قرآن کې چې څنګه راغلی دغه شان اخلاق دای کور بس اخلاق داسې نه چې په مخامخ ته زما یو شانې زستا یو شانې مو په شا کیسه نه دوه مخې پالیسي د هغې نه په مخامخ چې څنګه وو کور یې مکه شان څنګه چې تا سره وو په نالیدلو مکه شان او دکه شان صحابه چې دي هغه د هغې ظاهر تفسیر دی بس رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړي دي صحابه او د هغه په نقش قدم ته اوس خو د نن زمانه جدت زمانه ده یعنی چې یو کس پتا قربانیږي یو زوی وي چې زه د پلار بالکل تابعداري کوم نو په هره خبره کې پلار پسې نه ځي یو شاګرد وي چې زه استاد خبره منم په هره خبره کې د استاد نه منم خپله منماني کني ووایه زوی ته دا کار وکړه دا کار وکړه نو بس چې کومې اړه غواړي وبې مني چې کومې نه غواړي نو ستا د وجې به دوه درې ومني څلورمه به نه مني شاګرد ته دکه شان ووایه ته لکه دا کار مه کوه په دې طریقه به چې زما کومه طریقه خوښوي زه به مرید ته دکه شان وایي دوه درې به در سره ومني بل نو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د منبر نه وایي کینې صحابیه هغلته بار دي زر کېناسته
ایو ته ته خو نه دی ویل ته دنه کسه وای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې کی نو صحیح وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَيَقِينًا تَبَدِرُ لوی اخلاق باندې یو يهودي نه قرض واغشته نو يهودي راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې حالانکه د نیټې نړوان دی راغی ورته وی تاسو بنو عبد المطلب یې داسې چې تاسو قرضونه واخلو بدر دی یو څه بل څه الته ورته صحابه اشاره کوي چې سم شګوره او عمر رضی الله تعالی عنهم په دغه مغاوکم رسول الله صلی الله علیه وسلم اخره کې دا ماره داسې دا غریوان راخ او غیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رګونه مبارک داسې راو پړسي خیر بیا عمر رضی الله تعالی عنہ بلګه ورته چې دته حق شته د په ما قرض ورته وی دل واپس پیسې ورکا او لګي زیاتې ورکا هغه ایمان راو صحابي دي باندې چې د نوې ایمان وروړي له آداب او پته نه په جمعات کې چې دین امتیا دي شروع صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم منش علماء دوه وجو یو چې متیا دي په منځ کې د باندې کې بیماری جوړي بل ادا چې دې سونه خوځي نو دا خو نور دې ګنده کوي په خپل او مبارک را واغشتاړي داسې اخلاق داسې اخلاق چې چا ول په ور کړی دي د اغه خويندې رضای خور وغیرہ اغه د خپل پټکی خور لورې راځي کودريږي ورته ډېر خلک لور د دې وجه واده کوي نو پیسې به ورسره شنو دا د زوی د داستا اولاد د لور دی نه ده دی به مو چې مسلمان په زنانه باندې مبارکینه برداشت کوي او حالان کې مسناشت الله دې معفو کی فستبصرون الله فرمای فستبصروا بصر دي چې دی با تاسو با تبع عاقبت عمومي د خپل اعمال او عاقبت اعمالک تبع د خپل انجام د خپل اعمال ویني ويبصرون او دی با عاقبت د خپل دی با انجام د خپل اعمال ویني سوک دا کافران بأيكم المفتون بأيكم المفتون بمعنى مفعول بمعنى د سره د اسم مفعول صيغه په معنی د مفتون او فتنی ته ویل شي چې کم یو پتاسو کی فتنی والا دی چې کم یو پتاسو کی فتنی والا دی ان ربک یقینا رب ستا هو د الله تعالی اعلم ډیر پوهیږي بمن په هغه چا باندې ضل چې هغه گمراه دی ان سبیله د لار د الله تعالی نه الله خبو دی په مخامخ د سوق تابعدار دیو بس تا ته خو جی جان کوي او الکه دا خو در سردانو کری دا برکارت پس ته دی به پته لګي دا خو پته د نرجو خوراک کین اوس دغه شان دی روستو به پته لګي دا خو تا سره پیسې دی روستو به پته لګي چې دا د نرجو ٹنگ پاتی کی کنا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا دا خود ته اوس په د باندې بستا یو ګمان دی چې دا زما خمل ګری دی خزوی می دی خ شاګرد می دی خ مرید می دی خ کلیوال می دی خ قوم پرسته دی خ قوم والا می دا و چې د مفادات وړاندې شي د غریبه او د مالداري ټکراو راشي د خپل او د پردي کی سره راشي نو بیا به پته لګی تا او الله ته د مخ کې نه معلومه ده الله ته د دې امتحان هم ضرورت نشته الله ته دا پته ده چې دا کس د سر نه واخله تر خپل پورې ظاهرا په سنتو برابر دی خو په باطن کې پکې د رته برابر چلی دین نشته په ظاهر باندې خلکو له دوکه ور کوي منافقت کوي او په باطن باندې خلکو ته چې دی خپیو بابا وای کنا په ظاهر لباس غلط د سړی مشه منځه ګوره چې چغزي دي کما ټاک اوس بتوي چې ظاهر لباس به بیان جوړه نه ظاهر لباس خو به جوړه اوس کو یو کس دن بیا ډیر بزرګ دی او په مهامخ باندې د شریعت خلاف دی نو بیا ورته مونږ وای کاکا فاسق د دن سر زمون کار نشته د دن هغه د خدای سره معامله خو مونږ ته د امتحاناتو یا چې مونږ بچا خبره ور واچو یا چا سره معامله راشي غینه پس پته لګي او الله ته د مخ کې نه پته را چې دی په پلان کې له دوکه ور کوي دی به سود کوي دی به دومره ساګانې لې دی به دومره رزق خوري یا دی به چې پلان کې ټیم کې گمراه کیږي دی بدا کیږي دا ټول الله رب العزت علم دی بأيكم المفتون
ان ربک هو اعلم یقینا دغه الله رب العزت خپو یادی بمن په هغه چا باندې ضل چې هغه بلار دی عن سبیله د چانا د لار د الله رب العزت نه وکاکا تب وی دی بلار دی زبم ته بلار تب ما ته وی زتا د ګوتنی سم تبل ته نسی په ځبل کی سره روانه ده بمن ضل عن سبیله الله رب العزت وی الله خپو یادی چې دا گمراه سوکتی پدې کی وهو اعلم دغه الله تعالی خپويږي بالمهتدين پچا باندې په هدایت یافتو باندې الله دې پکې مونږ راولي نون الله په هدي په معنا د دې حروف باندې والقلم او قسم دی وی په قلم باندې و ما یسترون هغه چې دی لګي مان ته بنعمت ربک نه ته په نعمت رب ستا باندې په نعمت رب باندې نو د دې وجه ارا اعلی د علم چې داغي په قدر کې کلام معالی د علم دا اعلی د علم دا دغه شان چې دی بالپن نن سبا دور کې وغیرہ دا څومره چې ورسره سيزونه دي نو د موږ چې دی الګه سو بالپن غواړي وریلو دا د بی ادبی دا د اعلی د علم زکه خو د اعلی د علم بی ادبی کو نقطه پاک را د علم نه نصیب کوي د هر اعلی د علم علماء لیکلي کم ځای کې ته سبق وې د غیبه قدر کې د استاد په قدر کې په کم سیز مثال پته ته په دې قران پاک دی د له په خپې باندې د کې نه ورکې په دې بخپې نه اړه د دې په قدر کې دک شان په سیز کې سبق وې د غیبه قدر کې هغه خو د هر څه کتاب ولې نه تا تبال نصیب کیږي چې ته رومبه د غي عزت عظمت په ځړ کې وساتي کته ای تسبق ګور تا هغه سیز بس نصیب به مشي درته بازي وخت خو بس زر بدل نه ختم شي نعمت وان لك لاجرا ويقينا صاد بار اجر دي غیر ممنون نه ختمیدون کی وانك ويقينا تو على خلق عظيم فعلى اخلاق باندې فائزي فستبصروا ويبصرون سر دي چې تب مو ویني انجام د انجام خپل اعمال او دبم انجام د خپل اعمال ویني بايكم المفتون چې کم یو پتا سوږي په فتنه کې دي ان ربك يقينا ربستا هو اعلم دغ الله تعالی خبويږي بمن په ها چا باندې ضل چې هغه گمراه شوی دی بلار شوی د الله نه هو اعلم ودغ الله تعالی خپويږي بالمهتدين په هدایت یافتو کې باندې الله رب العزت پکې مونږ راولي ښا